السلام علیکم. نو بایی بیګا ډیر بې انتخاب ګلې زول هر څه شوي دي او موږ له ټول اکوړ را غورځولي دي. لومبې خو تاسو سره یو کلیپ شیر کوم. بیګا را سره یو پاټ شوی دی په ګلې کې، هغه وګورئ، تاسو ته به پته ولګي. بایی رالمه او دا تماکوان دي. نو بس په پاڼو کې خو ولا روغ ځای نه دی پرېښي. هلکه کړس وشوه، موبایل لا نه وغورځېده. اوهو نوک مې هم ځان له مات که. زه دغه کلیپ به تاسو کتلي. دا زه بیګا لاړم، زما یو ملګری دی، منیجر دی، هغه ویل تماکو صورتحال راته راسینډ کړه چې ستاسو په علاقه څه چل دی. مې ښه بس هغې سره هلته په ما باندې یو ډز نور خو به تاسو کتلي. نو اوس درته ښیم چې څومره کور را غورځېدلي دي. دا یو بس اوس به دا راټولو او دې کبلو کې به ګرځو، خو دا شته کېدم بیا به ګورو. هغه وګورئ که نه کیلې سره یې راله څه چل کړی دی. دا کیله شوله او ام کې خو چې کوم وو ماشاءالله هغه بچ شوي دي، نه دي راغورځېدلي دي. خو چې سهار راسې مونږ کمې پاڼې ټولې کړلې که نه، د الوچې، د خرماڼۍ، د امونو، دا درته ښیمه چې څومره دغه یې کړي دي. نو دا سهار راسې مور مې لګیا وه، بس پاڼې پاڼې پاڼې. اوس رالو نشپاتۍ ګورو چې نشپاتۍ سره یې څه صورت حال کړی دی، ځکه چې نشپاتۍ خو هم او هغې له هم بیړه غرقه کړې ده. نو مطلب هر یو څیز خو ډېره بې انتها تقریبا 10 to 15 منټ 10-15 منټ لګاتار او یو لاس دا غټه غټه ګلې وه او بس مور مې اخره کې لاس کې قرآن ونیو بار وتې. خدای پاکه دې ته خو وګوره که نه. انګور خو ماشاءالله بچ دي، ځکه هغې ته مونږ سیفټي کړې ده. بیا هم لکه دانې یې ترې غورځولي دي، خو لکه پوره نه دی خراب شوی. نو بس بهر راووتو. تاسو ته به هم د تماکو صورت حال وښیو، ځکه دوکان مخې ته تماکو دي. نو دوکان به هم کولاو کړو، هوا به ولګي، ځکه هوا هم شروع ده، لمر هم راختلی. نو مخامخ چې کوم خشاک پروت دی، هغه به لږ وچ شي، خلکو ته به لږ اسانتیا شي. او تماکو نظاره به وکړو چې تماکو په څه صورت حال کې، ځکه کار یې بیګا مکمل خراب کړی. د الله تعالی غضب دی بس. خو دا کار ښه و چې ماشاءالله د غنمو ټایم کې باران ګلې نه و شوي، ماشاءالله ټول ته پیدا وه، خو زمیندار یې د تماکو په نسبت خراب کړل. نو بس دوکان به ورته کولاو کړو. چې دوکان کولاو کړو، بیا مخامخ تماکو دی، بیا به ووځو. بس چې دا مو پرون چې کوم خشاک کړی دی، نو زه یم چې په دې باندې نور ولګي، انشاءالله تعالی چې لږ ښه به شي. دغه خو وچ شوي دی او دا چې کم پاتې دی، دا به دغه شي. او دی چې ځو مخامخ تاله به ولګو بره. بیا ځو نو هلته تماکو نه، دا تماکو دي، وګورئ ورته.
ټولې بیخي پاڼو کې خو له بیخي څه نه دي پرېښي لکه مطلب که اوچیږي نه بس راغورځېږي به که اوچیږي نو راغورځېږي به دا سوري یې په ټولو پاڼو کې کړي دي سلمانه راشه کنه سلمان نه تپوس کو چې ګلی کې خپل لیونی یېرېږي چې دغې په څه کار داسې کارنامه به یې کړي وټ کېری ورته سلمانه تا په ګلی کې څه کول بېګا ګلی کې څنګه وي بېګا ویښ وي که اوده وي ګلی باندې نه پوه شوي غټه غټه ګلی وه هسې ونې دله خرابې کړي دي که نه یېرېدلې وي ډېر یېرېدلې وي سلمان وي مونږ کره ونې کم دي اوده هم بیا راویښ کړم غټه غټه ګلی وه دا څه ډله ده ماته خو د بېګا چغې والي چغې دې نه والي په خپله پخوم که نه ما له چل راځي چل تاله نه درځي ځان له اوس پخومه نو بایي ورځ د جمعې ده او مونځ به کوو دوکان مې کلاو پرېښوده زمونږ کلي کې داسې خاص څه اخوا دېخوا نه کېږي بس مونځ ته ځان تیار وو سلمان ته مې ځم سالن پخومه او کور څوک شته نه نو ځان له څه اخوا دېخوا کوو نو بایي مسالې شروع دي او راووتمه او کور کې راله هغې لکه بېعزتي مې وکړه اوس سنت دي دندا سوال که نه بیا هغه جنه کې به درنه منده چې ما وویله نو دې خولې ترې او دا نو بس څه وکړم یاره اوس د خلکو خو نه شم منلی لکه زه خو به خپله خوښه کوم که نه بایي مې کور ته ځان ورسوی لکه دا تخته چې پټ شی واه هغه دومره تیز باران شروع دی شابه خلک غر دي بند دي ډېر تیز باران شروع شو مونږ د جومات نه ایله راووتو او باران شو باران دی که څه حساب دی باران دی په منډه به ترې ځان بچ کوو نو ډېر ښکلی باران دی یخ باران دی خو الله دې خیر وکړي چې د بېګانې په شان حال یا الله زما د تاسو توبه کړي تاسو سره خو مې یو کلیپ شیر کړی دی نوک مې هم ځان له مات کړی و موبایل لا نه هم غورځېدلی و الله پاک دې د رحم باران وکړي بس دا خو چې زه اوس ورشم که نه او ځان ته ماته کړمه د هوټل روټۍ مې راوړي دي او دا زرده پې واچومه اوف Oh,
استغفر الله. دومره قسم دی چې دوره ګالې وه. یا الله زما دې تا ته توبه وي. زما بار اوس ماحول ګورم چې سري کور کې خو بس په ګلۍ کې به څه بچ شي. خو بار ځمه او صورتحال ګورم چې خلک څه وایي، څه مسله وه. یارې فقیر لګیا دی. فقیره دا وګورئ. دا وګوره. توبه خدای توبه. پخته که نه دنیا روانېږي دا په موږ باندې دا وګوره خدای دا پرېږده. ورور دی د خدای پاک مان نه ورکړي. دا وګوره په داسې داسې غونډارو باندې چې ولي نه ده سره موږ کې بتا پاتې دي. دا څه خبره ده. پرېږده ها. بسم الله. دا وګوره دا دوره غړغړ چې پروت دی. دا وګوره. مه خوره فقیره. دا نیخه مه خوره. فقیر یې خوري ساده ده. فقیر وخوړه مه خوره. شاړې ته رالمه. ته وښیه تا جیب کې واچوله. ته وښیه. غیر سرور خان دا دې لبې کوي. دې خوا له دورې که ګورو یې چې څه حساب دی. دا وګورئ تاسو دلته کې जी ته په دې څه کوې؟ په جیبونو کې یې چې خانه زه خو راشه دا موالدار یې. دا والا غټ دیسان دي. ها داري ها د اوږي په شان دی. ها بالکل اوږه ده. دا دي بسم الله په قبرونو خوا کې انشاءالله دیسان ګوري مالې راکړي. دا ونیوه یو داري. راوچت که راشه دا راوچت که. شاباس. ها دا والا ډېره بې انتها غټه ګلیره. رامنډه کاسې په غټ ډیسان دي پکې. راشه ووینه. راشه آصف علي راشه. ها راشه دینه غټ والا. ها ونیوه. ها راشه داري. ها دا ول دا ټول نه غټ دی. ونیوه ته وښیه. دا والا دا وګورئ. دا د الله غضب دی. دا راول دغرې غټ دی. وینې دغرې ټوله شاړه کې بس. دا وګوره دومره ګلې ټول. دا 5 شپږ دانې لپه ډکۍ وروره. دومره راشه داري. دغه ټول نه غټ پرته دی. داري ټوکې داري پروت دی. داري شابه. لکه یو بل پې ونولې. دا وګوره سره انسان وي که اوږه ده. د اوږې په شان دی. داسې شوي دي. موږ له خوا ټولې نشپاتې راوغورځولې. سپېڅې بېګا راسنډلې وه. ته یې اوس راوسنډله. بس دا ګیر چاپېره خلک ګرځي خپلو فصلونو ته. ګوري چې فصلونه څه حال کې دي. او دا خو تاسو کتې شئ ټوله ښه غټه ګلۍ شوې ده. ډېره بې انتها. نو انشاءالله تعالی بس زما کور کې صفایي کوم، اوبو ته لار کوم، هغه مېوې بس هغه تل راغلي. انشاءالله په نیکسټ پارټ کې به ملاوي. د لوی الله په امان.